او کم خلق چې په صحیح نیت باندې جنازو ته شرکت کړی دی د عبرت په نیت باندې تللی دي د الله د رضا لپاره تللی د ثواب په نیت باندې تللی دي دا خلکو په زندګۍ په یو جنازه باندې بدلی دي. موږ تاسو بار بار دا واقعات اورو. حسن بصری رحمه الله ډیر بزرگ انسان تیر شوی دی، ډیر لوی امام تیر شوی. محترم دا باره کې راځي روایتو کې چې کله به جنازه کې شرکت وکړو نو اکثر به داسې وشو، ډېرې موقع به داسې راغلې په جنازې په کټ کې به واپسې کې هغه بېهوشه کور ته راوړو، بېهوشه شوی به و د هیرې د وجې نه. مونږ په جنازه کې ولاړي، په جنازګاه کې به ولاړي، د قبر په غاړه به ولاړ یو او ګپې به لګیا به یو او داسې ګپ به لګې او اورې به ته به وایې دا چېرته میله ده د بازار کې. سړی چې په غټه میله کې ولاړي دومره شوري که چېرته یو عالم بیان کوي والله که څوک یې اوري بغیر لوټ فکر خو به یې جنازګاه کې څوک بیان وکړي چې څوک یې واوري. لکه تاسو یې اورئ دا بیان دا د لوټ فکر په زور اورئ. ورنه زمونږ او ستاسو خبرې او شور شغرب دومره زیات دي په هغې کې هم زمونږ توجه نه وي، په هغې کې هم مونږ ته مرګ یاد نه وي، په هغې کې مونږ الله ته رجوع نه کړو، په هغې کې مونږ خاموش او نه درېږو. په قبر باندې به خاوره اوړي د عبرت مقام نه د عبرت چې ښکلی انسان ښکلی بدن نن د خاورو لاندې پناه کېږي چې د خلکو په جړا جړا ځان وجلی. موږ په هغې کې هم څوک لګیا یي، څوک به سګرټ ډکوي او څوک به اسکي او څوک به ګپې لګوي. نو موږ سره دغلته مې احساس پیدا نه شي. او بزرګانو چې جنازې به یې وکړې دومره احساس په سره پیدا شو د یرې نه د هیبت د وجې نه به بېهوشه شو او واپس د جنازې په کټ کې به هغه بېهوشه راوړو.